أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سپارہ آیات نمبر 53 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد دین مخ کی آیاتونو کی دو کارون جی سورہ حج دا جی 53 نمبر آیت تے او جی 53 دین مخ کی دو کارونه ذکر شو یو دا چې د شیطان وسوسه اچول په زړونو کې او دویمه دا چې دغه وسوسه الله تعالی ختمول یعنی شیطان به وسوسه ورواچوله په زړونو کې الله تعالی به هغه په دلایلو قاطعه سره یعنی په مضبوطو دلایلو سره به هغه الله تعالی ختم کړه هغه وسوسه نو یو وسوسه اچولو د شیطان دویم هغه وسوسه به الله تعالی ختموله اوس دې آیات کې الله تعالی چې کوم دې دو تفریعات هم ذکر کړي د آیاتونو کې او دا هم ذکر کړي چې الله تعالی د شیطان ته دا قدرت او دا طاقت ورکړي دي چې دې د خلکو په زړونو کې وسوسه ورواچي نو دا حکمت او دا قدرت دې شیطان ته ولې ورکړي دا حکمت بیانېږي چې دا الله تعالی ولې ورکړي دي نو دې آیاتونو کې دا حکمت بیانېږي چې دا الله تعالی د دې شیطان ته د وسوسې اچولو دا طاقت او دا قوت د دې وجې نه ورکړي دي چې په دې سره دا کافران دی په دې زړونو کې وسوسه ورواچي نو دا د دې دپاره یو ازمیښت دی دا وسوسه اچول چې آیا کله دې په زړونو کې دا وسوسه ورواچوله نو چې په دې وسوسې سره دې په دې وسوسه باندې ټینګ پاتې شي او که نه وسوسې اچولو نه وروستو چې کله الله تعالی هغه وسوسه په خپلو دلایلو سره ختمه کړي او دې دغه د حق واضح شي بیا دې ایمان راوړي او که نه د خپله وسوسه ختمي او که نه ختمي نو دې دغه دپاره د دې امتحان دپاره الله تعالی د شیطان د دا قدرت او دا طاقت ورکړی دی چې د کافرانو په زړونو کې وسوسه ورواچوله نو الله تعالی بیا ورپسې دغه وسوسې ختمولو دپاره خپل آیتونه نازل کړل خپل دلایل نازل کړل نو په هغه دلایلو باندې دی پوه شو دا وسوسه پې ختمېدله خو دې قصدن عمدن د ضد او د عناد د وجې دغه وسوسه په ژبو باندې جاري کړله د دې دپاره چې دې د نبي علیه السلام سره ضد وکړي نو د دې وجې نه الله تعالی دا د امتحان دپاره دا وسوسه د شیطان د قوت او طاقت د دې وجې نه ورکړلی چې په دې باندې الله تعالی د دې خلکو امتحان واخلي د مسلمان امتحان پې هم اخلي مسلمان ته خو چې کله وسوسه راغله وسوسې نه وروستو الله تعالی دلایل نازل کړل نو بس وسوسه ختمه شوه او کافر ته چې وسوسه راغله نو دلایل وروستو راغلل هغه شبهات ختم شو په دلایلو سره
خو ده بیا قصدن عمدن هغه شبهات نه ختمول، بار بار به هغه سوالات کول، حالانکه دی په دې خبره باندې پوه شو چې دا خبره داسې نه ده. لکه تاسو ته ما د هغې لنډ مثال ورکړی چې کم زناور په خپله باندې مړ شو، نو دا زناور مردار دی، یعنی الله تعالی په خپل فطرتي مرګ باندې مړ کو، دا مردار دی. او چې کوم زناور انسان په بسم الله سره د الله په نوم سره حلال کو، نو دا حلال دی. نو کافرانو وی چې کوم زناور الله مړ کی، نو دا دې ته مسلمانان مردار وي، او چې کوم په خپله باندې دی مړ کی هغې ته حلال وي. نو حالان کې دا خو داسې نه ده، دا خو د دې څاروي دا بهیدونکي وینه و الدم المسفوحه قرآن مجید کې ذکر دي چې دا شیزونه حرام دي، دا بهیدونکي وینه. نو چې کله دا زناور مړ شي په خپل مرګ باندې، نو هغه بهیدونکي وینه چې هغه پلیته ده، هغه د دې زناور په رګ رګ کې حلول وکړي، ټول بدن ته ورننوځي. د دې وجې نه دا زناور موږ وایو مردار دی، د دې خوراک جایز نه دی. کوم چې انسان حلال کړي د الله په نوم باندې بسم الله سره، نو هغه بهیدونکي وینه چې کومه مرداره ده هغه وبهیږي. چې کومه بهیدونکي وینه نه ده، نو دا حرامه نه ده، هغه وینه حرامه ده چې هغه بهیدونکي وي. نو موږ وایو چې کوم څیز د وجې نه څاروي حرامېدو، هغه حرام څیز دې ووتو، حرام څیز هغه دې ووتو، نو چې کله دې هغه ور ووتلو، نو بس دا څیز پاک شو. هغه کوی کې منګک پروت دی، کوی پاک کوی دی، خو منګک ورته ورلړه شو، نو غوڼ کوی پلید کو. اوس خو ته ډېرې بوکې د دې کوی نه راوباسې، خو منګک ته دې نه راایستې، دا کوی نه پاکېږي، مرداره پکې پراته ده. یا منګک داسې چې هغه پکې مکمل ختم شوی دی، پړسېدلې دي پکې، ډزېدلې دي پکې، یا بل یو مردار څیز ورته پرېوتی دی، هغه پکې مړ دی. نو چې کله دا مرداره یې ترې راوکاږله او هغه مخصوص بوکې دې ترې راوکاږلې، او یا چې کوم دی د غوڼ کوی پاک کو، نو کوی پاک شو. ورنه دا کوی پاک نه دی. ولې دا کوی په خپله بذاته پاک دی، خو د دې څیز د وجې نه ګنده شوی دی. نو دا زناور بذاته پاک دی، خو د دې ګنده وینې دا کوم بهیدونکي وینه چې ده د دې د وجې نه ګنده شوی دی. هغه شبهات به ول الله تعالی ختم کړل، خو دوی به بیا هسې چې کوم دی د مسلمانانو تنګولو دپاره او د ضد او عناد د وجې نه، نو د دې وجې نه الله تعالی د دغه شیطان د دغې وسوسې قدرت بیاني. لیجعل دپاره دی چې دپاره دی ګرځولي دي ما هغه څه یلقي الشیطانو چې اجوي شیطان فتنة فتنه، ان د دې دپاره یې ګرځولي دي ما هغه څه یلقي الشیطانو چې اجي شیطان فتنة ازمیخې ګرځولي دي للذین د هغه کسانو دپاره فی قلوبهم چې په زړونو د دوی کې مرض دی د منافقت، والقاسیة قلوبهم او زړونه د دې سختي. د دې مخکې نه مراد منافقان دي، والقاسیة قلوبهم نه مراد مشرکین دي، چې د دې دواړو قسمه خلکو زړونه سخت دي، او چې زړونه یې سخت دي نو دوی حق نه قبلي. وان الظالمین او بېشکه د ظالمان لفی شقاق بعید، خامخا په سخت مخالفت کې دي د مسلمانانو سره. لفی شقاق خامخا په مخالفت کې دي، بعید لري یعنی سخت مخالفت کې دي، په سخت مخالفت کې دي. نو الله وایي چې دا د دې دپاره فتنه ده، ازمیښت دی، چې د دې زړونه د هغه کسانو دپاره چې په زړونو کې چې مرض دي منافقان، او د هغه چا زړونه چې دا چا زړونه سخت دي لکه مشرکین مکه، نو دوی د حق واضح شي او شبهه ختم شي، خو بیا هم دوی خپله شبهه نه ختموي، هغه شبهات هغه شکوک ختموي نه. د دې دپاره وان الظالمین بېشکه دا ظالمان لفی شقاق بعید، خامخا په مخالفت کې دي ډېر لري، یعنی خامخا په سخت مخالفت کې دي، سخت مخالفت کې بار بار دغه سوالونه کوي، مسلمانانو باندې اعتراضات کوي. وليعلم الذين او دپاره دی چې پوهه شي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوي دي ورته علم، چې انه الحق چې بېشکه دا حق دی، دا شبهات ختمولو باندې چې کوم دلایل راغلي دا حق دي من ربک ستا د رب د طرف نه. نو فیؤمنو نو دوی ایمان راوړي به په دې قرآن باندې، په دې دلایلو باندې. فتخبتا نو نرم کړي شي له د دې قرآن دپاره د دې الله دپاره قلوبهم زړونه د دوی. نو دا د مسلمانانو دپاره ازمیښت دی، هغوی د دې دلایلو باندې پوهه شي او هغه شبهات ختم شي، او په بانګې دهل باندې دا اعلان وکړي چې دا دلایل
دا زمونږ د رب د طرف نه حق دی، په دې باندې زمونږ ایمان دی، ایمان به راوړي، زړونه د قرآن سره نور هم نرم شي. وان الله بشک الله تعالی لهادن هدایت کوونکی دی الذین ها کسانو د آمنو چې ایمان راوړی دی الی صراط مستقیم نیغه لارې طرف ته، یعنی حق طرف ته، اسلام طرف ته هدایت کوونکی دی. ولا یزال الذین او همیشه به وي هغه کسان کفرو چې کافران دي فی مریة په شک منه د دینه د دې شبهاتونو په شک کې وي حتی تر دې پورې تأتيهم الساعة چې راشي په دوی باندې قیامت بغتة ناصافه او یأتيهم یا راشي په دوی باندې عذاب یوم عقیم عذاب دروازې شنډې. نو دا کافران چې دي ولې تاسو ته مخکې ویلو چې کوم سړي کې عناد دی، کوم سړي کې ضد دی، دی ضدي دی، ده ته الله تعالی هدایت نه ورکوي، دی به هدایت ته نه راځي، دی ایمان نه راوړي. ولې دی ضدي دی، ده ته دا چیز پته چې دا چیز حق دی، خو د ده په زړه کې ضد دی، عناد دی. نو چې کله ضد او عناد دی نو دا سړی چې کوم دی الله تعالی بیا د هدایت نه محرومه ساتي. خو یو سړي ته پته نشته دی چې زمونږ دا دین لکه حضرت عمر رضی الله عنه ابو جهل د دوړو لپاره نبی علیہ السلام دعا کړې وه، خدای عمرینو ته اسلام ته په عمرینو کې په یو سره قوت ورکړي. هغه دعا د حضرت عمر رضی الله عنه په حق کې قبوله شوله، د ابو جهل په حق کې ولې قبوله نه شوله؟ وی دې کې وجه دا وه چې حضرت عمر رضی الله عنه ته پته نه وه چې زمونږ د مسلمانانو دا دین حق دی او زمونږ دا دین دا ناحقه دی. ابو جهل ته پته وه چې د مسلمانانو د نبی علیه السلام دا دین حق دی، زمونږ دا غلط. خو ابو جهل کې ضد و عناد پکې د دې وجې نه ایمان نه راوړو، او حضرت عمر رضی الله عنه ته پته نه وه، نو الله تعالی د هغه په حق کې چې کوم دی فیصله وکړله او هغه ایمان راوړو. نو چې د کوم خلک دی ته پته ده او دی د ضد د وجې نه خپل شبهات نه ختموي، نو الله وی د دې شبهات به چېرته ختم نشي، الله هغې به ختمېږي چې یا د قیامت وویني او یا به چې کوم دی قیامت راشي. چې قیامت پې راشي نو د دې شبهات بیا ختم شي، خو بیا ورله څه پیدا نه ورکړي. ولا یزال الذین او همیشه به وي هغه کسان کفرو چې کافران دي فی مریة په شک کې منه د دینه د دې قرآن نه په شک کې وي، ها د دې قرآن نه په شک کې وي چې دا حق کتاب دی او که نه، یا منه د دین او په شک کې وي، یعنی د دې دلایلو قاطعو نه په شک کې وي، منه د دین او په شک کې وي حتی تر دې پورې تأتيهم الساعة دا کوم شبهات چې دي یعنی دا شبهات د دین نه ختمېږي، دا شک په بدی کې پروت دي. حتی تر دې پورې تأتيهم الساعة چې راشي په دوی باندې الساعة قیامت بغتة ناصافه او یأتيهم یا راشي په دوی باندې عذاب یوم عقیم عذاب در ورځې شنډې. نو بعضې مفسرین وایي چې د دې یوم عقیم نه د قیامت ورځ مراد ده، یعنی د دواړو نه د قیامت ورځ مراد ده. او یوم عقیم ورته په دې ورځې ویل د شنډ دروازه چې لا مثل له، څنګه چې د شنډ سړي اولاد دي نو دکه شان د دې ورځې مثل نشته په سختوالي کې، او یا داسې چې د قیامت ته ورځ څنګه چې د انسان بچي وي نو دکه شان د دې قیامت ته ورځ دپاره شپه د قیامت ته ورځ دپاره شپه نشته چې شپه پکې راشي. نو ځکه وایي چې یا د دواړو نه قیامت مراد دی او دا ممکنه ده چې د عذاب یوم عقیم نه د دنیا عذاب مرادي، چې د دنیا عذاب پې راشي. لکه بعضې مفسرینو دا قول کړی چې د جنګ بدر مراد دی، چې دا هم په دې باندې یو قیامت صغرا وه، وړوکي قیامت په دې باندې چې ټول غټ غټ سرداران هغې ورله ووجل او په شرمونو باندې وشرمېدل. نو دا هم د دې دپاره چې کوم دی عذاب، او یا دا چې دنیا کې به الله تعالی عذاب راولي ختمېږي، دنیا عذاب پې هم راشي او د قیامت عذاب اخو بیا جدا دی، نو دواړه ته مراد کېدلی شي. ها ولا یزال الذین همیشه به وي هغه کسان کفرو چې کافران دي فی مریة په شک منه د دینه حتی تر دې پورې تأتيهم الساعة چې راشي په دوی باندې قیامت بغتة ناصافه او یأتيهم یا راشي په دوی باندې عذاب یوم عقیم عذاب در ورځې شنډې. نو در ورځې شنډې د قیامت ته ورځو بیا داسې وي چې الملکو بادشاهي به وي یومئذ په دغه ورځ باندې لله خاص ته الله دپاره. اوس د سوال پیدا کېږي چې ولې دنیا کې الله تعالی بادشاه نه دی، صرف آخرت کې بادشاه وي. نو موږ وایو
دنیا کې هم بادشاہ دی آخرت کې هم بادشاہ دی مالک یوم الدین مالک تر ورځې د قیامت دی د جزا دی نو دلته مالک نه دلته هم مالک دی هلته کې هم مالک دی هلته ولې د ملکیت د الله تعالی د ملکیت تخصیص ذکر یا دلته کې ولې الله تعالی وجه خاص د الله دپاره بادشاهي مطلب دا دی چې دنیا کې الله تعالی مجازي بادشاهي خلکو ته ورکړي دي اختیار یې ورکړی دی خو آخرت کې بس صرف د الله بادشاهي وي او د هیڅ چا بادشاهي به نه وي نه به د چا اختیار وي او دنیا کې الله تعالی مجازي بادشاهي ورکړي دي اختیار یې ورکړي د دې وجې نه د الملک یومئذ لله چې په دغه ورځ باندې به خاص د الله بادشاهي وي نو الله به څه چل کوي یحکم بینهم فیصله به وکړي په مابین د دوی کې فالذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل یې کړی دی فی جنات النعیم نو دوی به د نعمتونو په جنت کې وي د نعمتونو په باغونو کې وي هر قسمه نعمتونه به دې ته میلاویږي هر قسمه نعمتونه به جنت کې الله تعالی او بیا د ټولو نه لوی نعمت هغه دا دی چې د هغې دنیا کې د سره مثل نشته دی دا خو یو سړی وي چې هلته به خوري وي نو د هغې مثال دلته کې شته دی بیبیانې دي خو یو سړی وي چې هلته کې به ښکلې خوراکونه وي نو د هغې مثل دلته کې شته دی خو یو څیز داسې دی چې د هغې مثل دنیا کې نشته دی چې هغه د الله رب العزت دیدار دی چې د دې مثل دنیا کې نشته دی او د ټولو نه لوی نعمت دغه دی او لوی نعمت چې ځکه دا نور څیزونه دا خو دنیا کې میلاوېدلی شي اگر چې نقل دی او په کومه درجه کې به وي خو کم سے کم څه ناڅه مزه خو انسان څکلی وي خو د الله تعالی دا دیدار چې دی نو دا دیدار داسې دیدار دی او دا داسې مزه ده چې دا په دنیا کې چا نه ده څکلی او په آخرت کې د ټولو نه لوی نعمت دا د الله تعالی دیدار الله تعالی دې زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کړي والذین وها کسان کفرو چې کافران دي نو الله فیصله وکړي په مابین د مسلمانانو د کافرانو کې والذین کفروا وها کسان چې کافران دي وکذبوا دروغ یې کړلي دي بآیاتنا زموږ آیاتونه فاولئک لهم نو عمده خلق دي لهم چې دوی دپاره به عذاب وي داسې عذاب مهین چې رسوا کوونکي به وي د دوی دپاره به رسوا کوونکي عذاب وي ذلت والا عذاب به وي بس لیجعل د پاره دی چې جوړ کی چې وګرځي ما هغه څه چې الله تعالی وګرځي الله تعالی ما هغه څه یلقي الشیطان چې اجي شیطان فتنه امتحان وګرځي للذین دها کسانو د پاره اوس دلته کې د هغې خبرې جواب دی چې شیطان د قدرت ولې ورکړلی نو الله وایي چې قدرت مې ځکه ورکړلی چې لیجعل د پاره دی چې وګرځي د پاره دی چې جوړ کی الله تعالی ما هغه څه یلقي الشیطان چې اچوي شیطان فتنتن چې اچوي شیطان د خلکو په زړونو کې فتنتن دا یو ازمیخ یو امتحان للذین د هغه کسانو دپاره فی قلوبهم مرض چې د هغې په زړونو کې مرض دی د منافقت والقاسیة قلوبهم او زړونه د هغوی سخت شوي دي وان الظالمین او بېشکه ظالمان لفی شقاق بعید خامخا په لرې مخالفت کی دی یعنی په سخت مخالفت کی دی وليعلم الذين او د پاره دی چې پوه شي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوي دی ورته علم چې انه الحق چې بېشکه دا شبهات ختمول چې کوم دلایل دي دا حق دی من ربک ستا د رب طرفنه فیؤمنو به نو دوی ایمان راوړي په دې باندې فتخبته نو نرم کړي شي له د هغه دپاره یعنې د قرآن دپاره د الله دپاره د پیغمبر دپاره نرم شي قلوبهم زړونه د دوی وان الله بېشک الله تعالی لهادي الذین بېشک الله تعالی هدایت کوونکی د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی دی الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته ولا یزال الذین او همیشه به وي هغه کسان کفرو چې کافران دي فی مریة په شک کې منه د دې نه حتی تر دې پورې تأتیهم الساعة چې راشي قیامت بغتة ناڅاپه او یأتیهم یا راشي به دوی باندې عذاب یوم عقیم عذاب د ورځې شنډې
الملک یومئذ لله بادشاہی به په دغه ورځ باندې خاص د الله وي یحکم فیصله به وکړي بینهم په مابین د دوی کې فالذین بس هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل یې کړی دی فی جنات النعیم نو دوی به د نعمتونو په جنت کې وي والذین او هغه کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا دروغي ګڼلي دي بآیاتنا زمونږ آیاتونه فاولئک لهم عذاب مهین همدا خلک د چې دوی دپاره به عذاب رسوا کوونکي وي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله